بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي د دې ځای پورې احوال د مستند الیه اصالتن بیانېدل یعنی مستند الیه په دوه قسمه دی یو اصالتن یو تبعا وي نو دې ځای پورې هغه مستند الیه اصالتن وا وس توابع بیانې توابع د تابع جمع ده ها دویم لفظ چې اول لفظ سره په اعراب کې او په وجه الاعراب کې یو شدوي تاسو په حقیقت کتابونو کې ویلي دي چې توابع په 15 قسم دي یو صفت ته تاکید ده بدل له عطف بالحرف او عطف بیان نو دل لګي د مسلم لی به موصوف کله ذکر کو صفت به کله ذکر کو د مسلم لی به تاکید کله ذکر کو د مسلم لی به بدل به کله ذکر کو مسلم لی به عطف بالحرف سره کله ذکر کو او مسلم لی به عطف بیان سره کله ذکر کو دا وایي نو په دې کې دا نمبر 1 چې مسلم لی به د وصف په صورت کې کله ذکر کو نګه مدس د دې مسلم لی به صفت کله ذکر کو نو په دې کې دوه درې ضرور دی نه نمبر 1 دا چې دا صفت د خپل موصوف لره وضاحت کوي د صفت په ذریعه سره د موصوف وضاحت کیږي نمبر 2 د دې لپاره چې دا مسند دا صفت د خپل مسند لی لره د خپل موصوف لره د یو څه سره خاص کوي د خاصوالي لپاره او یا دریم نمبر دا راځي د دې لپاره د مدح لپاره راځي او کله د مذمت لپاره چیندا راځي او کله کله صرف د تاکید لپاره راځي پوه شئ نو یا خو د بیان لپاره او یا دا دویم نمبر چې دا راځي د تخصیص لپاره او دریم نمبر چې دا راځي د مذمت لپاره څلورم د مدح لپاره او پنځم چې دا راځي د سره لپاره دا تاکید لپاره نو دا سرو پنځه ځایونه دي مثالونه دی غوړه وسره لاول و اما وصفه اي وصف المسلم الیه یعنی مسلم الیه به صفت په صورت کې کله ذکر کیږي والوصف وصغره وصف دلته دا خبره کوي کنه چې یو عام صفت ته صفت ته نعت ویل کېږي صفت ته څه ویل کېږي نعت ویل کېږي لکه زما رجل عالم نو رجل عالم پرې کې دا رجل موصوف ته او عالم سره صفت دې ته نعت وي او یو هغه وصف ته کم چې پرې دغه کې مونږ لګيږي پرې د پتابع کې چې وصف او تاکید او عطف بالحرف او عطف بیان نو دل کې لدينا هغه وصف توابع وصف مراد ده کا عام صفت مراد ده نو بدی کې دا خبره کوي چې ول وصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص و دا وصف کله کله اطلاق کیږي په صف هغه تابع مخصوص باندې نه په توابع کې چې کم یو اولنې نمبر صفت ته وصف ته اقا وقد يعلق بمعنى المصدر او کله کله لرينا مراد مصدر وي مصدري معنی وهو انسبها هنا او دل کې دا ډیر زیات مناسب دي چې مصدر ولا معنی واخلي ځکه ورستو ذکر کړی کنه وا اما بیانه چې مصنف له بیان په صورت کې بکر راوړي وا اما ابداله ابدال په صورت کې بکر راوړي نو چې ال کې دا دغه نه بدل ابدال مصدر مراد ده او ال کې د بیان نه چې دا مصدر مراد ده نو دل کې هم د وصف نه مصدر مراد ده او کوم خاص تابع چې کوم ده کنه تنه مرادو پوه شو به نه معنی واما واوفق بقوله او دا ډیر زیات موافق دی د مصنف د قول واما بیانه واما الابدال منه سره مطلب دا دی چې لکه اما بیان او ابدال دا په مصدر سره ذکر دي نو واما وصفه کې د وصف نه مراد هم مصدری معنی ده فلكونه زکات وجرنا الوصف بمعنى المصدر چې د وصف لکه په معنی مصدر ده والاحسن ان يكون بمعنى النات ان يراد بلفظ احد معنيه وبضميره معناه الاخر على ما سيجو في البديع ويغور دا کنه چې پرې لفظ سره پرې نات سره یو معنی واخلو او ضمیر ورته ذکر کوو نه بل معنی واخلو فلكونه هي ضمیر دینه بل معنی واخلو دینه وصف ولا معنی واخلو او دې ته ویل کېږي سنت استخدام تاسو بروز کول ویلې سنت استخدام ورستو په بدیه طرف کې عمر شي سنت استخدام دي ته وای چې یو چیز ذکر شي او چې بیا کله د ضمیر ذکر کینو دا هغه نه بل چیز مراد وي هغه ته نه مراد بل ته مراد وي نو دل لګي دي اما وصفونه وصف نه مراد منګه صفت واغلو
اغا نات پته واغلو او فلکونه کی هی ضمیر دیندا براجه بیا وصف طرف ته یعنی صفت ته باندې راځي الګه پوه شو ویری باندې سنت استخدام وکړو وزار سره بر راځي نو مبینا له چې دا وضاحت کوونکی د مستملی لپاره کاشفا عن معناه د دې هغه معنا چې نه دا واضح قولاوي معنی ښکار کوي كقولك لګته الجسم الطويل العريض العميق يحتاج الى فراغ يشغله چې د جسم تعریف ته کړه ده چې جسم څه شی ده نو الجسم موصوف ده الطويل العريض العميق دا دې لپاره صفاتونه دي نو اوس ګوره جسم چې د دې په ذریعه سره د الطويل او العريض او العريق او الذي يحتاج الى فراغ يشغله په دې په ذریعه سره د دې موصوف وضاحت شوی دی دا غي معنی واضح کړی دا چې جسم هغه سیستوي چې دا غي طول عرض او عمق موجود وي او باغی کې چې نه دا یو خالص دی لره ډکوي خالص دی ډکول ته محتاج وي تاسو بره اوس موین الفلسفه تاسو کنه موین الفلسفه دا بل کتابو مبای کې تاسو دې جسم تعریف تاسو کړی چې طول عرض او مقتول څه ته وای کله چې منګه نقطه لولنه خط راګه غوندي د طول وای او کم چې دویم راګه وای ته عرض وای او کم چې په دریم راګه وای ته عمق ویل کېږي طویل او غدوالي دا نو جسم هغه څه ته وای چې هغه درې دا او ساتي یعنی او غدواله پلنواله او جوړواله ولي نو دلته کې دی الطويل العريض العميق دي صفاتونو د خپل موصوف وضاحت وکړو فإن هذه الأوصاف پس دا اوصاف ما يوجع الجسم وضاحت کوي د جسم ويقع تعريفا له دا واقع تعریف دی لپاره ونحو في الكشف او کله کله وې دي کنه چې مطلب دا دی چې دا غو د مستملی لپاره وصف نه جوړيږي خدا صفت اسید وضاحت لپاره راغلي او هغه مستملی نه وي لکه دلته خدا صفت د مستملی د وضاحت لپاره راغلی کنه کله کله دا صفت د وضاحت لپاره راځي خو هغه د موصوف دغه نه د مستملی نه پوه شو به باندې یعنی دلته چې دا کوم مثال موږ ذکر کو الجسم الطويل العميق العريض نو دا خو د هغه صفت مثال ذکر شو کم چې د مستملی د وضاحت لپاره راغلی کله کله د صفت په ذریعه سره وضاحت کیږي خو هغه د چا چې هغه وضاحت کیږي هغه مستملی نه لکه دلته ذکر کړل شعر والألمعي الذي يظن بك الظن انك ان قد راى وقد سمع ان الذي جمع السماح تو النجدة والبر والتقى جمعا دلته وفي ونحو في الكشف مثل هذا القول في كون الوصف چې پکې دوی وصف چې دا وصف راغلی للكشف والايضاح د لپاره د وضاحت وان لم يكن وصفا للمسلم قوله الالمعي الذي المعي ملګری ذهین المعي ودغه ته وای ذهین دا ذهین څوک دی و الذي دا ذهین هغه ته يظن بك الظن چې هغه پتا باندې معمولی ګمانو مګی کنه نو که ان قدر وقد سمع نو گویا کې حدیث چې هغه لیدلیم دی او اوریدلیم دی مطلب دا کنه چې دومره ذهین دی چې د صرف تا مبارک سوچو کې کنه نو بس تا پر ذهن کې چې کمی خبرې دي او ته کمی خبرې آته وې او کمی ورته گویا کې حدیث لکه چې هغه اوریدلیم او لیکلیم نو ځل لګی دا الذي يظن بك الظن دا چې دا صفت واقع شوی د المعید لپاره پوه شو به معنی د المعید لپاره څه جوړ شوی دی صفت جوړ شوی دی نو دلته کې دا صفت د المعی وضاحت کړه ده خدا المعی چې نو دا مستملی نه په ترکیب کې دا په ترکیب کې مستملی نه ده دا مستملی نه نو سره نو دا په دې مخکې د دینه بل شعر دی کنه هغه ان الذي جمع السماحه والنجده والبر والتقى جمعا دا ان حرف مشبه بالفعل الذي اسم موصول جمع السماحه دا ټول له صله موصول سره خپل صله نه اسم دی نه او المعي الذي دا ولا خبر ده نو دا خبر ده ان له وجه دا مرفوع ده الهغه پوه شو به معنی الهغه پوه شوي نو المعي الذي يظن بك الظن انك ان قد راى وقد سمع لا يظن بنوايو يظن بك الظن وزن بیا برابر نه راځي المعي الذي يظن بك الظن انك ان قد راى وقد سمع ذهین هغه کس چې کله ګمان وکي ستا مبارک کان قد راى گویا کې دې چې عادل دلی وقد سمع دا اوریدلی فالمعي معناه الذكي المتوقن
معنى د زکی د ذهین دی والوصف بعده او دین ورس دا وصف مما يكشف معناه ويوضحه دا معنی واضح کوي ښکارا کوي لكنه ليس بمسند له المعيت لانه مسند له لانه اما مرفوع على انه خبر ان واذا هو مرفوع د دې وجه نه خبر ده ان في البيت السابق عن قوله ان الذي جمع السماحه والنجدة والبر والتقى جمعا معنی سره ان الذي بشراکس جمع السماحه چې جمع کړي د سخاوت والنجدة بهادری والبر بزرگی والتقى والبر نیکی والتقى پرهیزګاری جمع ټول بجاو معنی نه المعي دا ذهین دی او منصوب على المعيت انه منصوب ده على انه صفه لاسم ان جدا د ان د اسم لپاره صفت ده او یا د اعني د وجنا المعي منصوب ده لکه پوه شو به معنی ویم نمبر او لکون الوصف مخصصا چې دا مستملی په وصف سره ځکه ذکر کیږي چې دا مستملی د تخصیص لپاره چې مستملی د بعض کسان سره خاص کوي دا تخصیص و مطلب دی چې کله چې په دغه باندې داخل شي تخصیص د کله چې د نکری لپاره صفت ذکر شي د نکری لپاره صفت راشي نو په دې کې هغه اشتراک کمي سبق کمای اشتراک پکې کمای او چې په دغه باندې داخل شي په معرفه باندې داخل شي نو بیا پکې احتمال ختمي احتمال چته ګوره ما وی رجل نو رجل مراد ستور او سپینا او ودی او باطنګنی او قاری او عالم او حافظ او ګڼکه په هر سړی ته مراد ده او ما وی رجل عالم نو دلته کې عالمون د رجلون هغه دغه پیدا کو اشتراک پکې کم کو چې لګا دینه ګور ګڼکه پاندې نه مراد صرف عالم سړی ته مراد ده وې به باندې نو دا او چې کله په معرفه باندې داخل شي نو احتمال ختمي لکه د دانو عبد الله نوم ده د دانو عبد الله نوم ده د دانو عبد الله نوم ده او زه مې عبد الله کم چې دا پرنټینګ کار کوي نو دا اوس هغه ما دا کو احتمال به ختم کو دي دغه مراد ده پوه شئ نو په دا کې پرې سره مرته وي په علم المعانی کې دا تخصیص دا عام ده چې کا په معرفه باندې داخل شي نو احتمال ختمي او چې په دغه باندې داخل شي په نکره باندې داخل شي نو اشتراک کمی او په نحویان چې دي کنه نحویان هغه وي چې کما په نکره باندې داخل شي په نکره باندې داخل شي اشتراک ختمي نو ایت تخصیص وي خو چې کله په دې معرفه باندې داخل شي او احتمال ختمي نو ایت توضیح وي څور دی توضیح څور دی او زمونږ په دې باندې معنی ولا ټول یو شان دي او لکون الوصف مخصصا چې دا وصف چې دا مستملی په درې په درې په مستملی خاص کیږي المستملی مخصص تمانا دا نو مطلب دی ای مقللا اشتراکه چې خپل اشتراک چې دا سکی کمی کله چې په سبا داخل شي په نکره باندې او رافعا احتماله یا احتمال اوچتای کله چې په سبا داخل شي وفي عرف النحات او باور د نحات کې تخصیص عبارت ہے عن تقلیل الاشتراک فی النکرة تقلیل اشتراک نہ نکرہ کے والتوزیع او توزیع عبارت ہے عن رفع الاحتمال الحاصل فی المعارف دو چتولو دا احتمال نہ کم چې حاصل په معارف کې لګته زید التاجر عندنا درې سلو کسان زید ملي او ته نه زید التاجر هغه زید چې کم تاجر دی هغه زمو سره نه احتمال ختم کو فإن وصفه بالتاجر إذا وصف ترى تاجر سرول يرفع احتمال غيره أو لكون الوصف مدح دریم نمبر چې دا وصف چې دا مدح لپاره ذکر کوي یا د مزمت لپاره لګته جاءني زيد العالم نو دل کې زید لپاره معرفه ده مسلم له ده د دې لپاره دا صفت ذکر کړه ده چې دا هغه مدح بیان یا ته جاءني زيد الجاهل نو دل کې دا جاهل صفت ذکر کول دا د مزمت لپاره ده حيث يتعين الموصوف موصوفه كمتعين يعني زيد قبل ذكر مكر ذكرنا والا لكان الوصف مخصصا او کده سي نوي کله مکه زید غني نو بیا ودا مخصص يعني خاص کړه وي او کله مکه متعين وي نو بیا باغه دغه د مدح رسم د پاره دي او لكونه تاكيدا يا بل تاكيد پر راځي لګته امس دابر کان یومن عظیما پرونه ورسوا نو دا ډیر لوی ورځوا نو امس اسم پرونه ته وي پرون ورستوي خو چې تاسو سره دابر معنی تلونکي تل کوم چې تل دا نو دی هغه تاکید پکې پیدا کو فإن لفظ امس ذکر لفظ امس مما يدل على الدبور دا کې په دبور پتلو باندې وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره او کله مقصود دلینا کله دا وصف د پاره د بیان د مقصود او تفسیر راځي چې مطلب د دین یو خاص شی نه مرادو بلکې ټول افراد ته مراد دی د وضاحت لپاره لکه الله تعالی وما من دابه فی الارض
نشته څوک زنده سره پزماکه کې نو دا بغوا ته چې په زنده سری کې په ځمکه کې خو بیا الله پاک وسم ذکر کړی دی دا غي تفسیر کړی دی یا لګو ولا طائر يطير بجناحيه نو طائر مرغی دی وای او مرغی خو دی چې په وزر سره الوزي په بل سره غونالو دي الله پاک دغه وضاحت کړی دی تفسیر کړه که قولی تعالی وما من دابه فی الارض وذا دابه موصوف ده او فی الارض جار مجرور ظرف مستقر متعلق ده ثابتین پورې او ثابتین چې په فعل سره خپل فاعل متعلق نه دا بیا صفت ده ولا طائر يطير بجناحيه دا طائر موصوف ده يطير بجناحيه ټول جمله ولا صفت ده حيث وصف دابه چې لګي وصف ذکر کړه د دابه او طائر بما هو من خواص الجنسين فهذا سره چې کوم د دې دوانو جنسونو د خواصونه دي لبيان ان القصد منها قصد الادواننا جنس ده فرد مراد له بهذا الاعتبار بل اعتبار سره افعال هذا الوصف فائدہ ورغله دی وصف زیاده د تعمیم والاحاطه د ډیر تعمیم او احاطه توکید المسند الیه مسند الیه به موقت کله راوړل کیږي یعنی تاکید به مسند الیه کله ذکر کیږي نو دا خبره تاسو په وړکوالي باندې هم کړی دا چې یا خو د مسند الیه دا مضبوطولو د لپاره تاکید راوړل کیږي او یا دا مسند الیه کې هغه وام د عوام ختمولو د لپاره او یا دا چې چاته به شامل او چاته منی شامل نو دغه عدم شمول د عوام ختمولو د لپاره دا راوړل کیږي دا آسان دي و اما توکید المسند الیه فلتقریر لتقریر المسند الیه د لپاره د مضبوطولو د مسند الیه ای تحقیق مفهومه و مدلوله يعني دا هغه د مفهوم هغه مضبوطوالی طرف ته به اشاره ده ان جعله مقررا چې دا ګرځول کېږي مقرر مضبوط محقق ثابت یو چیرې به ایسو لازم به غیره لکه ته جاءني زید زما خواته زید راغلی زید نو دل کې دا اولنې زید موقت ده دویم تاکید ده نو دل کې د مستند دا تاکید د دې لپاره راوړل شوی دی چې دا خبره مضبوطه شي چې ګوره زید چرته غټ سړی دی او ته زما خواته ګوره زید راغلی زید مطلب بل څوک نه راغلی اذا ظن المتكلم کله چې متکلم ګمان وکي غفلت السامع د سامع د غفلت عن سماع لفظ المسلم چې دا مسلم نه دا اورېدل یا دا د توجه ورنکړه نو دا ورته تاکید مضبوطی او عن حملی علی معناه یا د حمل کړه د په معنا باندې وکیل ویل چې المراد به تقریر الحكم وکله کله دا راځي تقریر د حکم د باره کته انا عرفتو نو با عرفتو کې تو ضمیر چې دا موجود ده د متکلم او تب بیا انا عرفتو کې انا عرفتو نه بریږي هغه حکم چې دا مضبوط ده او المحكوم عليه یا د محکوم علیه د تاکید پر راځي لکه انا سعيت في حاجتك وحدي او لا غیری یعنی سوې انا سعيت في حاجتك وحدي زه کوشش کوم استا پر حاجت کې یک یوازې یا د سوې انا سعيت في حاجتك لا غیری چې زه سم زکوم استا پر مهنت کې کوشش وای دا چې کنه د محکوم علیه دا دغه پر راغله وای دا خبره بری کې نظر د محکوم علیه دا تاکید د پاره نه راځي وفيه نظر لانه ليس من تاکید المسلم في شيء چې دا نه راځي د دې نشته تاکید د مسلم په هیڅ وسیس کې لګل مسلم انا سعيتو انا مسلم کو پکې انا له نو دا دې تاکید د پاره نه لري وتاكيد المسلم لا يكون تقرير الحكم قط او تاكيد المسلم لا نوي د تحقيق د تقرير د مضبوطول له حکم لپاره هیڅ کله وسيسرع المصنف بهذا مصنف په تسریح وکي او لدفع توهم التجوز یا دا کنه چې لکه مجازي معنی هغه وهم ختمولو د لپاره د مجازي معنی وهم ختمولو د لپاره لکه یو کس دې کنه دا لکه غټ سړی دی زید غټ سړی دی اته لکه جاءني زید ما خواته زید راغی د خلکو دا شک راځي چې مړه زید باندې راغله خو زید نوکر پر راغلی خدای چې نه زید راغله خدای نه جاءني زید نفسه په خپل باندې راغله نفسه یا جاءني زید عینه په خپل باندې راغله او لدفع دوه تجوز یا د مجاز د وهم ختمېدو د لپاره التکلم بالمجاز نه قطع الامیر قطع الامیر او نفسه او عینه چې دا بادشاہ ولګیدو د غل نه لاس کټ کو نو د خلکو بدن کې دا راځي چې را بادشاہ خلاصونه نه کټ کوي بلکې جلات کټ کوي نو دی وینا نه بادشاہ په خپل باندې لاس کټ کو بادشاہ یا دی بادشاہ لاس کټ کو په خپل باندې پوښو به معنی لالا يتوهم جوامونجي ان اسناد القطع الى الامير مجاز چې اسناد قطع امیر ته مجازي دي وانما القاطع بعض غلمانه او قد قوم غير غلامان به ولکه دا وام ختمېدو لپاره دا نفسه او عینه یا دا امیر په دوباره ذکر کو او لدفع توهم السهو دریم نمبر دیګه چیرې ده دا دغه په کې کېږي چې د سهوان دا ټکه ویلې د سهو دا وهم ختمول لپاره لکه ته جاءني زید ته زما خواته بچته امر راغلی خو د په غلطۍ باندې زید واغستو نو چې په دریم پیرا باندې زید واغستو مطلب دا چې زه په کې سهو شوی نه ما
جاءني زيد زيد لئلا توهم چې وهم نکړي شي ان الجائي غير زيد چې جاء راتلونکي علاوه زيد وانما ذكر زيد على سبيل الساوي او لدفع توهم عدم الشمول یا د عدم شمول وهم ختمولو د پاره چې الله تعالی فسجد الملائکه كلهم فسجد الملائکه سجده ټول وکړه د خلکو بدن کې دا راځي چا بکړي او چا بنې کړي نه الله تعالی به جاء فسجد الملائکه كلهم اجمعون او كلهم سره دا ختم کو چیرې ټول دا حکم ټول شامل یا جاء القوم كلهم أو لدفع توهم عدم الشمول نحو جاء القوم كلهم أو أجمعون يعني جاء القوم كلهم مثال يا جاء القوم أجمعون مثال لئلا يتوهم جوام نشي أن بعضهم لم يجي بعض بغني رغري إلا أنك لم تعتد بهم لك بعض نجي رغري غاية تشمارين وته اختيار نك أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض يا تاكر دوله يا فعل جو واقع بده بعضنا كالواقع من الكل لك سنه جو واقع بده كلنا بناء على أنه في حكم شخص واحد چې دغه یو کس دغه ټول په حکم د شخص واحد کړي نو دغه وام ختمولو د پاره دا راځي دغه څور دوی تاکید لکه پوه شو به باندې یاد بشي زي